الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هو یا پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دی خلقو ته د کوم ذات بارکی چې تاسو تپوس کوئ هغه یو ذات دی چې نوم یې الله دی، هیڅ یو دی، بې نیاز دی، نه د چا نه پیدا دی او نه د څوک پیدا دی او نشته د دې ذات همسر هیڅوک. الله اکبر، الله تعالی ډېر لوی ذات. د ټول نه مخکې زه ډېر مشکور یم د دې انتظامیې کومه چې دا غونډه ارینج کړه او په دې کې ټول د باجوړ مشران، که هغه سیاسي دي، که هغه قانوني دي، که هغه الیکټډ ممبرز دي، که هغه زموږ علما کرام دي او که کوم زموږ نوجوانان دي، هغه ټولې دې پینډال کې او دې سټیج ته راجمع کوم. د هغوی ته زه ویلډن شاباش وایم. کوم پروګرام مشرانو ټولې خبرې وکړې، ټولو ښکلې خبرې وکړلې، زموږ دپاره پکې څه پرېښې نه دي. په حیثیت د پولیس افسر زموږ تعلق هم بیسیکلي پولیس سره دی او د دې کار د پولیس دا دی جرایم روکتام، پریونشن او کله چې جرم وشي د هغې ډیټیکشن. دا کوم غونډه چې دلته تاسو رابللې ده یونټي، بیسیکلي اسلام هم دا وایي چې کله تاسو اتفاق او اتحاد په کم قوم کې هغه له چا شکست نه دی ورکړی. او دا موږ تاسو وکتل کله چې زموږ دا ملک اسلامي جمهوریت پاکستان دا په لا اله الا الله محمد رسول الله په بنیاد باندې جوړ شو او دې کې زموږ د مشرانو، ابا او اجداد، علما کرام، زنانو د هغوی په دې کې قربانۍ دي او د ډېرو قربانو نه بعد زموږ د عمل جوړ شوی دی. خو دا چې کله د عمل زموږ جوړ شو، اغیار زموږ دا عمل چرته نه مني او په هر سټیج کې او په هر مرحله کې هغوی زموږ لپاره مسئلې مسایل پیدا کړي دي. خو الحمدلله کله چې دا قوم زموږ بیداري او هغې کې داسې مشراني، نو انشاءالله تعالی چې دا کم زموږ اغیار دي چې د شورو نه موږ سره دي، هغوی دا ملک نه مني. ځکه پاکستان څه داسې ورکوټې ملک نه دی. کله چې موږ ټول انشاءالله تعالی یو او موږ دا اراده کړې ده چې دا ملک به بچ کړو، نو انشاءالله تعالی چې دا څومره زموږ اغیار دي دا زموږ ملک ته څه نقصان نشي رسولی. موږ دا وایو دا کله چې تاسو اتفاق او اتحاد قرآن ویلو وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، چې کله په دې فارموله باندې د الریډي قرآن پاک یخې ده چې کله موږ میټینګ کو، موږ غونډې رابلو، موږ اتحاد کو، چې هغې کې دا دوه خبرې چې کم سړی ښه کار کوي د هغه به موږ مدد کوو، ښه کار کوي، د نیکۍ کار کوي، د تقوا کار کوي، د هغې ټولو به موږ مرسته کوو، ملاتړ به یې کوو. او کله چې زما ډېر یو عزیزي او هغه ګناه کار کوي یا زیاتې کوي او هغه موږ لاس ونیسو ورته وایي بهي دا کار به نه کوې، نو هغه اتحاد او هغه اتفاق د الله تعالی فضل و کرم سره قایم او دایمي. الحمدلله باجوړ او په دې ملک چې امن دی، په دې کې زمونږ د دې عوامو قربانۍ دي. د باجوړ په امن کې زمونږ پولیس فورس کم چې ستاسو لیویس خاصدار اوس د الله فضل سره پولیس فورس دی، هغوی ګو کې نه د هغوی پراپر ټریننګ و د ټیرریزم خلاف او نه هغوی سره دومره وسایلو، خو د هغې باوجود دا په دې هډ کوارټر کې چې کوم بورډ جوړ شوی کې د سیویلین بلا مشرانو قربانۍ ورکړي دي، په هغې کې زموږ دا فورس دی هم قربانۍ د چا نه کمې نه دي. انشاءالله تعالی چې سبا هم زموږ د وینې ضرورت شي، زما سپایي، زما جوان، دا به انشاءالله تعالی د وینې قربانۍ ورکوي او دلته به موږ امن او امان راولو. انشاءالله تعالی دا به قایم دایم شو. باقي مشرانو خبرې وکړلې چې بیسیکلی پولیس خو دا موږ بیسیکلی ستاسو ټیکس تنخواګانې لري کې شک نشته او موږ تاسو ته جوابدهي یو. زموږ د آفیس دروازې د هر سړي لپاره کولو دي چې څه کاري جایز کار انشاءالله تعالی موږ هغې ته هر وخت تیار یو. ماله کافي کسان راغلي کوم حل کېدو مسلې هغه ورته موږ حل کړي دي. داسې ما د خپل SHOs او خپل ټیم افسران ټولو ته ویلي دي چې تا بیسیکلی زموږ بیسیک یونټ دی، دا د قوم او د دې عوامو د خدمت لپاره دی. یو سړی چې راغی سر یې ماتي هغه د کوڅې باندې کېنوه، رپورټ ورته ولیکه، چا خلاف رپورټ یې کړی دی هغه ورته راوله، بیا دا ښکلي ښکلي مشران راشي
او دی هغې کې جرګو کې که کله جرګه کېدله او روغه کېده بیا ما د خپل سټاف ته ویلي دي چې تاسو هغه ټایم کې قانوني کاروایي ډېره تیزوی ما لږ سلو ساتئ دي ته که دوی روغه کړي او دوه جوړښت پکې راولي نو هغې کې قرآن هم ویلي چې تاسو سلو وکړئ د خپلو وروڼو په مابین کې نو هغې کې تاسو سره یو په هر ښه کار کې انشاءالله تعالی به حیثیت د ډسټرکټ پولیس افسر لس قدمه به ستاسو نه مخکې ما او په هر یو ښه کار کې ستاسو ملګری ما په یو بد کار کې نه د خپل فورس دي ته مې ویلي دي او نه تاسو نو انشاءالله تعالی چې مونږه باجوړ کې امن او امان لپاره کرایم پریونشن ډیټیکشن اند لا انډر د سچویشن مینټین ساتلو لپاره زما سپایي زما جوان او اور افسر په تاسو ته مخې ته ولاړي شیرونه ډېر ویل شو زه مې یو مات ګوډ شعر ووایم یار سره توایا خو وطن ته مې سموایا هر سره توایا خو وطن ته مې سموایا دا مې د اغیارو نه په سرو وینو ګټلې دی. السلام علیکم.